ولا ان اتيت الذين كتروا هغه کسانو ته اوتل کتاب چې کتاب ورکړی شوی دی بكل آیه هر قسم دلیل کار دلیل ولا راوړي ما تبعوا قبلتک دی بستا تابع قبله نه مانی بس چې کله د قبله تر وخت بیت الله شریف زمړه وي د قبله بدلی ګرا بدلی کله یو کله بل وي پرې د بخپل حال منافقانو به مل نور خلکو مل چې بس په خپل حال پرې چې اخره کې به څه جوړي او دی يهود به اعتراضونه کول وي دا کله یو قبله ته وړي کله بل قبله ته وړي وما انت بتابع نه ته تابع درې کون کې قبله ته هم د دې قبله وما بعضهم بتابع ان دي بعض ردي بتابع تابع داري کون کې قبله ته بعض د بعضي د يهودم جدا قبله ده او د عیسایانو جدا قبله ده خپل منځ کې یو بل سره جدا جدا دي نو استاد قبله بسنګ تابع داري وي خپل منځ کې یو نه دي ولین اتبعت کتاسو تابعداریو کې او ام د دې د خواهشاتو من بعد ما جاءك پس د دې نه جتا استراغله من العلم علم انك بشکتاسو ذل من الظالمین په دغه وخت کې بتاسو د زیاتی کون کیه الذين هغه کسان اتیناهم الكتاب چې موږ ورکړی کتاب يعرفونه دی پیجنې د پیغمبر علی السلام کما يعرفون ابناءهم څنګه چې خپل ځامن پیجنې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه فرمایي چې ما ته په خپل اولاد کې شک کې دی شي خپل بیبي باندې ګوتو چتول شي خدا پیغمبر علیہ السلام بارے کې شک نشي کېدای چې دا الله رسول نه دی دا شک نشي کېدای الذين كساناتنا الكتاب چې موږ ورکړی کتاب يعرفون او دی پیجنې پیغمبر علیہ السلام کما يعرفون ابناءهم څنګه چې پیجنې خپل ځامن و ان فريقا منهم یو ډله د دین نو چې پیجنې به اول نه مني الله وی عینات دی پکې زد دی لا یکتمون الحق حق پټي وهم يعلمون او دی پويږي الحق من ربك حق ست رب د طرف ده فلا تكونن تاسمکیږي من الممترین د شکون کنا ولکل وجهتون د اریو فرقې د بار د اریو امت د بار وجهتون جهتون یو قبله ده هو مولیا چې هغه مخ اړون کی هغه طرف ته نو بس د نبی له سلام امت د بار یو قبله ګرځیدا د هر چر بار یو طرف دی یو جهاد دی نو د نبی له سلام امت د بار یو جهاتو ګرځیدا نو تاسو ولې په دې اعتراضونه کوي فاستبقوا الخيرات تاسو د نیکه کارونه کې او بل نسبقت وکي وړاندې والو کې د نیکه کارونه کوي اينما تكونوا ارزه کې چې تاسو یې بكم الله وربري الله تاسو جميعا ټول بټوله ان الله بشک الله على كل شيء قدير ارز باندې الله قدرت لرونکی دی ومن حيث دې کې بیا حکم ذکر کیږي دا سفر حکم دی اول حذر حکم او دا سفر حکم دی ومن حيث حکم زين چې تاسو خرج ته چې تاسو زه فول وجه کواړه مخ مبارک شطر المسجد الحرام طرف د مسجد الحرام ته وانه للحق ودا عبد من ربك استاد رب د طرف وما الله بغافل ندی الله به خبر عما تعملون دا عملون چې تاسو کوي ومن حيث خرجتكم زين چې تاسو زه فول وجهك نواړه مخ شطر المسجد الحرام طرف د مسجد الحرام وحيث ما كنتم ارزه کې تاسو یې دا عام حکم دی ارزه کې فولوا وجوهكم على خپل مخنا شطر او دې طرف ته الله يكون للناس د دې حکم د توګه ډیره بارا چې نه د خلکو للناس د خلکو د بارا علیکم پتا سو باندې حجت سو دلیل چې خلک دا بیا باندې نه کوي الا الذين ظلموا منهم مگر کسان چې ظلم کړي غي او بیا خامخا خبرې کوي دا مشرکان بازي فلا تخشوهم تاسو مې یریږي د دینه بخښونی زمانه ویریږي غلی اتم نعمتي او دې لپاره مې دا حکم وکړي چې نعمت د باندې پورا کم ولعلکم تهتدون دې لپاره تاسو هدایت مندل کی شي بیا د نبی له صلوات و سلام دا اغي بیا غ مقاصد د رسالت ذکر کیږي الله فرمای لاتم نعمتي اتماما كما اتممتها بارسال رسولها منكم دا نعمتونه به زبر کوم کما ارسلنا فیکم لکه څنګه چې را لګلې دي پیغمبر پتا سو کی رسول منکم یو پیغمبر یتلو علیکم آیاتنا اغللی پتا سو باندې زموږ آیاتونه یو زکیکم استاو د زلون تزکیه کوي او يعلمکم الكتاب او خیت او کتاب والحکمت او حکمت او يعلمکم او خیت او ما اغسلم تكونوا تعلمون چې تاسو ته علم نشته فذكروني تاسو ما یاد کې اذکرکم زبتا سو یاد کم واشکروا لزما شکر باسه ولا تکفرون او تاسو کفر مکوي تفسیر بحر محیط کې د دې ډېر معنی ذکر کړی تاسو ما یاد کې زبتا سو یاد کم یو معنی دارا فذكروني بطاعتي اذكركم برحمتي تاسو ما یاد کې به اطاعت او تابعداري سره زبتا سو یاد کم پر رحمت سره دوی معنی د فذكروني بالمجاهده اذكركم بالمشاهده تاسو ما یاد کې په مجاهدي سره زبتا سو یاد کم په مشاهدي سره لومبه معنی څه شو فذكروني بطاعتي اذكركم برحمتي دوی معنی شو فذكروني بالمجاهده اذكركم بالمشاهده دریم معنی دا فذكروني بالدعاء تاسو ما یاد کې په دعا سره زمانه دعاګانې غواړي اذكركم بالاجابه زبتا سو یادوم د دعاګانو په قبولولو سره زبستا دعاګانې قبولو فذكروني بالدعاء اذكركم بالاجابه
سلورم نمبر فذکرونی بالتذلل، تاسو ما په عاجزۍ سره یاد کې. اذکرکم بالتفضل، زه به تاسو په ډېر فضل سره یاد، نور به هم د باندې خپل فضل وکم. ما ته عاجزي وکړې، زه به د باندې ډېر فضل وکم. یا بله معنا فذکرونی فی ملأ من الناس، ما د خلکو په ډله کې یاد کې، زما ذکر وکړې. اجماعي مجلس ذکر ته ثابتېږي جهر سره، لکه څنګه چې علما اوس مجلس ذکر کوي، او هغه زمونه چې بل سپیکر لګي او خلکو ته تکلیف ورکي. فی ملأ من الناس، د خلکو بډاله کې میاد کې. اذکرکم فی ملأ من الملائکه، زه به تاسو د فرشتو بډاله کې یاد کوم. حدیث مبارک کې راځي کنه، زه د خپل بنده سره یم، انا عند ظن عبدی بی اذا ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی، چې ما خپل ځان کې زه خپل ځان سره یادو. و اذا ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منه، چې دې ما په ډله کې یادې، زه دې بهترین ډله کې د فرشتو په ډله کې یادوم. یا بل معنا ده فذکرونی فی الرخاء، تاسو ما په خوشاله کې یادوي، چې کله تاسو باندې عافیت والا حالت په دغه وخت کې مې یادوي. اذکرکم فی البلاء، زه به تاسو د تکالیف او مصیبتونو په وخت کې یادوم. یا بل معنا ده فذکرونی فی الیسر، تاسو ما په اسانۍ کې یادوي. اذکرکم فی العسر، زه به تاسو په سختۍ کې یادوم. فذکرونی فی الدنیا، ما په دنیا کې یادوي. اذکرکم فی الاخره، زه به تاسو په آخرت کې یادوم. کچانه پادشي یو ځل بیا ویم. فذکرونی بطاعتی، تاسو ما یادوي په طاعت سره. اذکرکم برحمتی، زه به تاسو یادوم په رحمت سره. فذکرونی بالمجاهده، ما یادوي په مجاهدی سره. اذکرکم بالمشاهده، زه به تاسو یادوم په مشاهدی سره. فذکرونی بالدعاء، ما یادوي په دعا سره. اذکرکم بالاجابه، زه به تاسو یادوم په دعا قبولولو سره. فذکرونی بالتذلل، ما بعاجزۍ سره یادوي. اذکرکم بالتفضل، زه به چې فضل سره یادوم. فذکرونی فی ملأ من الناس، ما د خلکو په ډله کې یادوي. اذکرکم فی ملأ من الملائکه، زه به هم د فرشتو په ډله کې یادوم. فذکرونی فی الرخاء، خوشحالۍ کې مې یادوي. اذکرکم فی البلاء، زه به هم غم تکلیف کې یادوم. فذکرونی فی الیسر، په اسانۍ کې مې یادوي. اذکرکم فی العسر، زه به تاسو په تنګسیا کې یادوم. فذکرونی فی الدنیا، ما په دنیا کې یادوي. اذکرکم فی الاخره، زه به تاسو په آخرت کې یادوم. دا ډېرې معنی. وشکروا لی ولا تکفرون، زما شکر وباسئ، ناشکري مه کوئ. علاج د خفګان او د حزن الله ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، استعینوا، تاسو مدد غواړئ د الله نه، بالصبر، په صبر سره، والصلاة، په منځ سره. ان الله بشک الله مع الصابرین، د صبرناکو سره. د صبر درې معنی مونږ پرون ذکر کړی وي. صبر علی الطاعت، صبر علی المصیبت، او صبر عن المعصیت. نو یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، استعینوا، تاسو مدد غواړئ د الله نه، بالصبر، په صبر سره، والصلاة، خصوصا په منځ سره. الته مونږ دا ویلو چې د خصوصا معنا مونږ ولې کوو. ان الله بشک الله مع الصابرین، د صبرناکو سره دی. دا معیت خاصه دی، کله کله معیت عامه راځي. ان الله وهو معکم، الله تاسو سره، دوس عام ذکر دی. او دلته خاص ذکر دی، ان الله مع الصابرین، الله د صبرناکو سره. نو معیت خاصه او معیت عامه، دا دوه قسم دي. بیا دغه کې د صبر حکم راغی. اوس الله د صبر یو اعلی قسم ذکر کوي. تفسیر مظهری کې راځي چې دا یا ولا تقولوا لمن يقتل نزلت فی قتل بدر، دا د بدر چې کوم شهیدان دي د غیب مبارک نازل شوه دي. وکانو 14 رجلا، دا سورلس کسانو. 6 من المهاجرین و 8 من الانصار، شپږ مهاجرینو او 8 انصارو د نبی علیہ السلام او جنگ بدر کې دا شهیدان شوه. دا غیب مبارک الله تبارک وتعالى د آیت مبارکه نازل کو او وی فرمایل ولا تقولوا لمن يقتل، تاسو مو وای د هغه چا مبارکي چې قتل کړي شي په سبیل الله، بلار د الله کې اموات چې دي مړ دي. دلته الله فرمایي تاسو دي ته مړم مو وای. او بل ځکه سرورم سي بارکه راځي الله فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ګمانم به د مړو مکوي. مړ ویل خلاله خبر، ګمانم به د مړو مکوي. نو دا خو مړ دي کنه، ظاهري خو مړ شو دنیا کې، نو څنګه وته مړ نه وي. او الله وی مړ ورته مو وای، بل احیاء، بلکې دي ژوند دي. نو علماء کرام فرمایي چې دي ته الله تبارک وتعالى د مرګ نه بعد دغه برزخ کې قبر کې چې اره اصطلاح ورته وي. د پنځبریان حضرات بدین پیږي چې دوی یاره دنیوي بدن سره، نو بعض علما دنیوي ذکر کوي، نو دي دنیوي بدن ته مراد، نو دي دوی یاره د دنیا والا ژوندۍ په شان ژوندۍ ده، نه دنیا والا ژوندۍ په شان ژوندۍ نه، دنیوي بدن سره دي. دې ځکه تفسیر مظهری یا بیان القرآن کې لیکي دلته کې خود شهادو الله حیات ذکر کو، خو د
د دې ځای نه د انبیو حیات هم ثابتېږي، د شهدو حیات په عبارت النص سره ثابتېږي او د انبیو حیات په دلالت النص سره ثابتېږي دینه. او زه تاسو ته یو مثال درکوم، د پیغمبر علیه السلام تعظیم او ادب دا په موږ لازم دی که نه دی؟ نو تاسو وایئ چې او بالکل لازم دی. د پیغمبر علیه السلام سره حسن سلوک په موږ لازم دی. نو دا د کوم ځای نه ثابت دی؟ نو علما فرمای وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. دا دغه آیات مبارکه نه ثابت دی. ګوره دغه آیات کې د مور او پلار سره د احسان ذکر شو، چې هغې سره ښه سلوک کوي، نو هغه په عبارت النص صفا الفاظو سره ذکر شو. نو چې مور او پلار سره ته احسان کې ولې کې؟ ځکه چې هغه ستا دنیا ته د راتلو یو ذریعه ګرځېدلې ده، دا ستا محسنین دي. نو د مور او پلار سره په دې وجه چې ته احسان او ښه سلوک کې او ادب او احترام کې چې دا ستا دنیا ته د راتلو ذریعه ده. نو نبی علیہ السلام هم دنیا ته د راتلو یو ذریعه ده، هغه د مخ الله د دنیا آباده کړې ده. پرون موږ دلایل ذکر کړل، نو لہذا د نبی علیہ السلام ادب خود هغې نه بڑھ کر دی. نو علما فرمای والحق عندي عدم اختصاصها بهم، زما په نس باندې دا حق دی، زه ویم چې دا صرف شهداو سره مه خاص کوي، بلکې دا د انبیو د پاره هم ثابت دی. بل حیات الانبیاء اقوا منهم، بلکې د انبیو حیات الانبیاء د حیات النبی عقیده هغې ته الله چې کوم حیات ورکوي هغه د دین موجد دی. دلته د شهید آیات بیانېږي، پنځپیرانو ته دا آیات پیش کړو، دلته خو د شهید آیات بیانېږي. هلکه شهید چې د پیغمبر امتی دی او د هغه په دین ځان قربان کړي، هغه ژوندی دی، نو پیغمبر ژوندی نه دی، هغه ته به الله حیات نه ورکوي. دا دلالت النص دی. او بلکې حدیث مبارک کی راځي، عبد الله ابن مسعود سے فرمای که زه په دې خبره قسم مخرم نبی علیہ السلام شهید دی، نو زه به دروغجن نه یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېده، نو هغه فرمای چې مال چې کوم هغه چیلې کې زهر را کړی شو، د هغې په وجه زما د سارک چې دی دا کټ کېږي او هغه تکلیف زه اوس هم محسوسوم. نو د دې نه دا ثابت شو دی حدیث مبارک نه چې نبی علیہ السلام هم شهید دی او د شهید مبارک دا راغلی چې شهدا دا ژوندي دي. نو الله فرمای ولا تقولوا وتسموا فی سبیل، ولا تقولوا موه تاسو لمن دا هغه چا په باره کې یقتلو چې قتل کړی شي فی سبیل الله بلار د الله کې، اموات چې دي مړه دي، بل احیاء بلکې دي ژوندي دي، ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو شعور نه لرئ، تاسو ته پته نشته دی. شعور مطلب مونږ ویلو چې شعور څه ته ویل کېږي؟ شعور ویل کېږي په خپلو حواس خمسو سره معلومول. نو تا ته به حواس خمسه وي، سترګې به دې وي، غوږونه به دې وي چې دا خو ظاهري دقسې سر جدا دی، دړ جدا دی، تنه جدا ده، لاسونه جدا دي او اندامونه جدا جدا پراته دي. دې ته څنګه ژوندي ویم؟ خو الله وایي چې دا په حواس خمسو سره دا نه معلومیږي چې ته په دې سره دا معلوم کړې. ولکن لا تشعرون، تاسو شعور نه لرئ، تاسو سره دې پته نه لګي. بل احیاء، موت څه ته ویل کېږي؟ دې کې یو اختلاف کوي، مرګ څه ته ویل کېږي او جون څه ته ویل کېږي. په دې کې څه اختلاف کوي؟ په دې کې دا اختلاف کوي او یاره د موت څه معنا، د مرګ څه معنا. هلکه د خدای بندانو د مرګ خو ښکاره معنا ده، مرګ معنا د قبض الروح، نه وي د قبض روح کیفیت څه دی، د قبض روح کیفیت څه دی. نو د قبض روح کیفیت تداولی که چې د کیفیت باندې ایمان وړل داسې فرض دي لکه څنګه چې په مرګ باندې ایمان وړل دا فرض دي. نو موږ به راته ولیکو چې او کیفیت به هم درته بیان کړو چې کیفیت یې دا دی. د نبي علیہ السلام باره کې عام علماء دا عقیده ده چې دا نبی علیہ السلام د بدن مبارک نه روح ووته او بیا چې وګرځېد د نبی علیہ السلام د بدن نه بهترین بدن نو هغه واپس د نبی علیہ السلام بدن مبارک ته راغی. یو دا عام علماء. یو قاسم نانوتي سے فرمایي هغوی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې د بدن مبارک نه روح را جمع شو ټول د اړه پورې راغی او په دې اړه کې جمع شو او بیا د دې اړه نه واپس خور شو. د دې اړه کې چې را جمع شو هغې فرمایي دا د نبی علیہ السلام مرګ او بیا چې واپس خور شو دا دوباره ژوند دی. دا قاسم نانوتي صاحب چې هغې فلسفه د تحذير الناس فی اثر ابن عباس په دې باندې دی کتاب باندې هر سړی پیږم نه دا داسې کتاب دی او باغی کې هغې په قاسم نانوتي صاحب باندې بیا اعتراض کوي دی د مرګ نه انکار کوي. د مرګ نه خو هر سړی انکار نشي کولی، یو سړی هم نشي کولی، هر سړی مني چې نبی علیہ السلام دلته کې زموږ کلي کې یو دی ما ورته ویل تا سره په څه دلیل دی چې نبی علیہ السلام قبر کې مړ دی مولا دی انک میت آیات پیش انک میت ته مړ دی میت دلته کې خو دا نه ثابتېږي چې ته مړی، بلکې میت علما فرمای میت هغه جسم ته ویل کېږي چې هغې کې روح هم وي او هغه بدن دواړه وي. نو دلته کې روح پکې دی، هغه ته الله وایي انک میت. نو دې نه خدا نه ثابتېږي چې یاره نبی علیہ السلام مړ دی. یا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. دغه نم دا نه ثابتېږي چې نبی علیہ السلام کې ان محمدا قد مات، نبی علیہ السلام اوس هم په قبر کې مړ دی. نه دغه آیاتونه دا په مرګ دي
او د مرګ نه پس په جون باندې دلیل نه دی داسې څوک نشي ثابتولی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په قبر کې اوس مړ دی یا برزخ زندگی ورته نه ده حاصله ولا تقولوا تاسو مو ویل من دا هغه چا په باره کې یقتلو چې قتل کړی شي فی سبیل الله په لاره د الله کې امواتون چې دي مړه دي بل احیاء بلکې دي ژوندي دي ولکن لا تشعرون تاسو شعور نه لرئ ولنبلونکم موږ به خامخا امتحان کوو په تاسو باندې بشیء من الخوف د بعضې څیزونو د یرې والجوع او د ولږې ونقص من الاموال د کمیدو د مالونو والانفس د جانونو والثمرات او د میوو مختلف قسمه امتحانات به د الله راځي وآمنهم من خوف الله قریشو ته د خوف نه امن ورکړو نو الله فرمای خوف بم د باندې راځي د یری حالت لکه کرونا اوس مخ نږدې وخت کې تیر شو هر سړی به یری دی او بل ته باندې نږدې کېده چې کرونا را نشي بده کې الله یری ډیرو خلکو به جمعهونه پرې غو منځون لبن راتل نو دا الله امتحان کوي بده باندې پتا باندې مختلف قسمه خوف راځي ته بده کې د الله دین پرې دی او کنه پرې دی دا غرانګي ولګه به د باندې راځي اوس دا معیشت حالات د ګرانی دار سړی ولګي د الله سمرم بد حال له نو دا امتحان دی د الله طرف ته په دې کې چې الله پرې دی کنه الله نه پرې دی الله یادي نورم ونقص من الاموال کلب مال کم شي والانفس کلب جان دا وزي په جهاد فی سبیل الله کې والثمرات او کلب چې دی دا پټي فصلونه نه کوي کلب چې دا باغونه فصل دغه نه کوي میوه نه کوي دا ټول د الله طرف امتحانات دي وبشر الصابرین تاسو زیره ورکه صبر ناکو دا الذين کسان اذا اصابتهم جور سدید مصیبت یو مصیبت قالوا دی و انا لله و انا الیه راجعون مونږ هم د الله او دا ټول ارصد الله دی او مونږ ټول به الله ته واپس کیږو دا داسې جمله چې دی کې انسان ته تسلی ملاويږي دا ویل بکاری د مصیبت هر مصیبت په وخت کې صرف مړی په وخت کې نه او دا غرنګي بل دعا ده اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها یا واخلف لي خيرا منها دا دعا ویل بکار دی اهتمام بکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سلیم رضی الله عنها دا غي ته خول ام سلیم رضی الله عنها هغه دا دعا ویل هغه چې زما د خاون نه بهترین بسوک وي چې دا دی دعا دا منه چې الله دا ماته اجر راکې او د دینه بهترین راکې نو دی خاون خو صحابي دی دنو بهترین څوک راکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نکاح پیغام سو وخت بعد ورولېګو نو به وی چې او دا واقعا د دعا څومره لوی اثر دی چې الله را د دې بهترین بدله راکړه اولئک علیهم دا کسان دی علیهم صلوات من ربهم د دې طرف به خاص رحمتونه د الله طرف په دې باندې ورحمت او رحمت به اولئک هم المهتدون دا هدایت مندون کې دي ان الصفا والمروه پر رسالت باندې بل شوبې جواب دی دا صفا مروه دالته کې بعضی حضرات فرمایي چې دو بوتانو او هغه بوتان دل شو او د مشرکانو با اول خدا عبرت په تور باندې دل شو او دوه کسان وغي زنا کړي و په دغه مبارک ځای کې حدود حرم کې دنه نو دا غینه بوتان جوړ شو الله پاک چې هغه کې خودل دالته کې خلکو کې خود د عبرت په تور باندې بیا روست شیطان خلکو ته فضل کې واجب جدي عبادت کوي هغه عبادت شروع ک نبیا د دې عبادت کو نو دغه چې کله اسلام مکه فتح شو او دغه ختم شو نو انصار دا تاسو کې چې د الله رسول چې موږ دغه زید زو صفا مروه ته نو دلته کې خو هغه خلکو کافرانو بل دي تعظیم کو دې خیال کو نو گویا کتابه کې موږ بدی کې ناراضو نو الله ورته دغه جواب ورکو چې دا خو شعائر الله دي دې احترام دا ضروری دی ان الصفا والمروه بشک صفا دا منسوب دی صفی الله آدم صفی الله ته او مروه منسوب دی الی امراتی دا غبی بیتا ان الصفا بشک صفا والمروه مروه من شعائر الله دا الله د علاماتونه د دین د علاماتونه فمن حج البيت چا چې حج کو د بیت الله بیا تمره یا عمره کولا فلا جناح علی باغ ګنا نشته ایتو فبه ما چې ذکر وي د دې بمنس کی ومن تطوع خیرا چې څوک او کی کار دنه کې فإن الله شاکر علیم الله قدردان دی خبردار دی باغی باندې بیا الله تبارک وتعالى منکرین ته د اثبات رسالت د بار زجر بیانوي ان الذين بشکا کسان یکتمون چې پټي ما هغه انزلنا چې موږ نازل کړی دي من البینات مخکار معجزې والهدى هدایت من بعد ما بینا پس دین چې موږ بیان کړی دی هغه لناس خلق د بارا فل کتاب په تورات انجیل کې اولئک یلعنهم الله دا خلق باندې د الله لعنت دی ويلعنهم اللاعنون په دې باندې لعنت کوون کې لعنت وای فرشتیم په لعنت وای ټول انسانان په لعنت وای بعض وخت بعض کافرم په یو بل باندې لعنت وای یلعن بعضهم بعضا یکفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا بعضی باندې لعنت وی الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسي واصلحوا د خپل ځان اصلاح وکي او بینوا بیان وکي
یو عالم یو مثال یو ځای کې ورانه مسله بیان کړي بیا به د هغې وضاحت هم کوي یا تا په میډیا باندې د چا خلاف یو خبره کړي او بیا توبه وباسې په پټه یو ګوټ کې کښېنه بس معافي غواړم بیا به کل کر په میډیا معافي غواړي چې کوم ځای کې ګناه کړی ده نو دا خطرناکه خبره دی او بیان هم کې بیا لہذا په بیان کې تحقیق پکار دی او بیانو او بیان بکې د دی فاولئک توب علیهم نو دي ته الله وی زه توبه قبلوم د دیوانه توابو زه توبه قبلون کې الرحیم رحم کون کې ان الذين كفروا اكسان چې کافران دي وماتوا ومړ شو هم کفارون په داسې حال کې دي کافران دي اولئک علیهم لعنت الله پدی باندې د الله لعنت دی والملائکه د فرشتو لعنت دی والناس اجمعین د ټول خلق لعنت دی خالدین فیها همیشه به بدی لعنت کې لا يخفف عنهم العذاب نبه کومول کېږي دین عذاب ولا هم ينظرون او نه بدیتا مهلت ورکړي کېږي ویلاکم اله واحد د صورت دعوه مخ کې توحید یا ایو الناس اعبدوا باقیکم ذکر شوی و اذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله باقیکم ذکر شوی اوس دوباره د توحید هغه دعوه د دې صورت ذکر کیږي و الهکم اله واحد معبود تاسو یو معبود دی لا اله الا نشته لایق د عبادت الا هو مگر دغه الله دی الرحمن عام مهربان دی الرحیم او خاص مهربان دی صدق الله العظیم پهر یوزے کی عجب خلی دیو بندیان لرما جی پا مولا دی قدر دادا سے گلان درمائے